نو اوس سوال پیدا کی چې سليمان عليه السلام زناورو سره مرغانو سره خبرې کولې، نو اول به کارغه وایي، کارغه خبرې څنګه کوي؟ کائیں کائیں کائیں. نو مولانا صاحب نه موږ تاسو چې سليمان عليه السلام به هم د سره کائیں کائیں وي، یعنی مارغه سره به د مارغه په جبه کې غږېده، نو چې هغه به کائیں کائیں کول دبم کول. بیا د بلبل ځان له چې کوم دی چغار دی، نو هغه سره به هغه څه چغار کوو. نو بیا په ځناورو کې بې ادبي معاف، هسې د سمجھاولو په طرز باندې وایم د ځینو ځناورو خو ډېر ناکاره ناکاره اوازونه دي. نو ستا څه خیال دی؟ العیاذ بالله ته به پیغمبر متعلق دا سوچ وکړې چې هغه به هم دغسې ورسره کول؟ کني راته ووایه خبرو باندې څنګه پوهېدل؟ او که ته وایې چې نه سلیمان علیه السلام همداسې خبرې کولې لکه زه چې کوم او مارغه ور باندې پوهېده، نو دا خو بیا کمال د مارغه دی، د سلیمان علیه السلام خو کم دی، د هغه ډېر کمال دی. خبره پوهېږي؟ هغه چې پې پوهېږي په دغسې خبرو. حالانکه دا د قرآن فیصله ده چې قرآن کې د سلیمان علیه السلام هغه قول ذکر کړی دی چې علمنا منطق الطیر، پوهه راکړی شوې ده مونږ ته د مارغانو د خبرو. دا د قرآن فیصله ده، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف چې کم سړی شروع کی، دا شیخ عبدالسلام رحم الله علیه د کتاب نوم ډیر سوچ سمجھ کر ګرځولی دی چې انکار حدیث سے انکار قرآن تک. دا اوس د قرآن بالکل ښکاره فیصله ده چې علمنا منطق الطیر، ښودلی شوي دي مونږ ته، تعلیم راکړی شوی دی مونږ ته د خبرو د مارغانو. په تمام دنیا کې یو داسې مفسر وښایه چې عربي وي یا غیر عربي وي او هغه دا تفسیر رد کړي او بل معنا یې کړي. هر هغه مفسر چې هغه په علم، په انصاف او په تقوا او په اسلام یاد وي، غلام احمد پرویز نه، سر سید احمد خان نه، عبدالله چکړالوي نه، غلام برق جیلانی نه، عالم وخایا. د تمام امت په دې اتفاق دی چې دا معجزه د سلیمان علیه السلام وه چې هغه ته الله د مارغانو خبرې ښودلې وې. او اعتراض د عقل کوي مولوي صاحب، وی یاره بعضې مارغان خو کا کوي، سپي به غب غب کوي، نو وي آیا سلیمان علیه السلام هم داسې بیکاره اوازونه کول؟ دا خو ستا د ذهن د عقل بچی خواهش پرست، یتبعون اهواءهم، د دې صحیح مصداق په نن دور کې منکرین حدیث دي. ستا عقل نه مني، ستا د عقل فیصله الله قرآن کې کړې ده، عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم، یو څیز به ته خوښې هغه به تاله بد ګڼي، والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ. نو عقل له اعتبار خو نشته، ولې ته دومره مجبور وې چې ستا عقل یو شی نه مني نو فورا وایي چې یاره ولې سلیمان علیه السلام به هم داسې کول؟ دا خو قرآن کې الله سبحانه وتعالی دام فرمایلی دي چې وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، په نومي څیز چې د شی اطلاق چې په کوم څیز باندې کېږي دی د الله تسبیح وي. نو ته به اوس وایې چې یاره سپی خو صرف غاپي، نو دی د په دې غپار کې ولې الله یادوي؟ ته څه کمعقل خبرې کوې؟ د یو شبهې د وجې د قرآن سلګونه آیاتونه ماته رست رزق کفر طرف ته روانې، د الله په کتاب د هغه اعتراضونه شروع کړي دي چې والله قریب نه ده د الله په ذات سباو کې او بل رز داسې ګمراه شي چې د ابو جهل دی او د فرعون دی تاریخ او شرمه. دا کوم اعتراض دی؟ او دا اعتراض دی راغسته د کم ځای نه دی، دا د منکرین حدیث اعتراض هم نه دی، دا د مستشرقینو، د دهریانو، د کمونیستو خلکو اعتراض دی. الله وتا دا علم ورکړو او علمنا صيغه د مجهول ده، علمنا منطق الطير، او صيغه د مجهول کې فاعل دې معنا سره متعین دي چې هغه ذات د رب العالمین دی، او چې کله ذات د رب العالمین نه کوم علم خاص تور د تور کړی شو نو دا دلیل دی چې دا معجزه د سلیمان علیه السلام وا، او په معجزاتو کې عقل نه چلیږي، دا د عقل خلاف څومره معجزات کې وګوره. خو چونکې